बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې روغ جوړ خوشاله بایاست. مایکرو اکنامکس سلورم چپټر الاستیسټي اف ډیمانډ موږ شروع کړی په اول ریکارډ کې یا په اول لیکچر کې د سلورم چپټر موږ ویلې ټایپس مینینګ اینڈ ډیفینیشن اف الاستیسټي اف ډیمانډ. په دویم کې موږ وی ډیګریز اف الاستیسټي اف ډیمانډ او سلورم کې په دریم لیکچر کې موږ وایو میجرمنٹ یا میجرمنٹ اف الاستیسټي اف ډیمانډ. میجرمنٹ اف الاستیسٹی آف ڈیمانڈ معنی چی است؟ سنجش ارتجاعیت تقاضا که آیا ما چطور میتونیم که اندازهشان کنیم اندازه کول یا سنجش د ارتجاعیت د تقاضې چې کوم دی کیږي یا فارمولا د الاستیسټي اف ډیمانډ د معلومولو په کومه فارمولا باندې مونږه معلومولی شو. دې کې لیکلي دي د فارمولا فارم فار الاستیسټي اف ډیمانډ. کومې فارمولې چې د الاستیسټي اف ډیمانډ دپاره جوړې شوي دي هغه دا دي. اولنۍ مونږ سره فارموله د الاستیسټي اف ډیمانډ برابر دی چینج ان کوانټیټي ډیمانډ. څومره چینجز تغییر چې په مقدار د تقاضا کې راغلی دي تقسیم به یې کړو په کوانټیټي باندې then divided by change in price divided by price. So the first formula of elasticity of demand is this. The second one is this one. دغه first formula به موږ short لیکلی ده. elasticity of demand برابر دی change in quantity divided by quantity divided change in price divided by P. دا چې کله مونږه ملټیپلیکیشن ته واړو نو دا بیا مونږ سره داسې کېږي الاستیسټي آف ډیمانډ برابر دی چینج ان کوانټیټي ډیوایډډ بای کیو کوانټیټي مقدار ضربی پی تقسیم چینج ان پرایس. نیکسٹ فارمولا چې کوم مونږ سره ده نو هغه مونږ الاستیسټي آف ډیمانډ چینج ان کوانټیټي ډیمانډ ډیوایډډ بای چینج ان پرایس ملټیپلای بای پی اوور کیو. رائٹ سو دس از د دوه فارمولې ما تاسو ته وښودلې د الاستیسټي اف ډیمانډ. د دې نه بعد موږ الاستیسټي ډیمانډ به نومیریکلی حل کوو چې آیا موږ څنګه کولی شو چې دا معلومه کړو چې دغه چینجز په پرایسز کې راغلي دي هغې څومره چینجز په ډیمانډ کې راوستي دي چې دا کومه ډیګري اف الاستیسټي اف ډیمانډ ده. نو میجرمنٹ اف الاستیسټي اف ډیمانډ سنجش ارتجاعیت تقاضا The measure the elasticity of demand economists use 1 or unit for 100% change in quantity to change in price. اقتصاددانان چې دي هغه د دې چینجز دپاره څه کوي یو یا 100% چې کوم دی کوانټیټي چینج پرایس دپاره استفاده کوي. لکه زه به if the elasticity of demand for a good is less than 1 که چیرې موږ په فارموله کې د فارمولې څخه دا معلومه کړه چې یو ویلیو مونږ ته راغله هغه کمه د یو نه ده نو دې ته به مونږ څه وایو لیس الاستیسټي اف ډیمانډ به ورته وایو. رایټ if the elasticity of demand is greater than 1 که چیرې elasticity of demand د یو نه زیاتی نو دې ته مونږ څه شی ویلی شو مور الاستیک ورته ویلی شو. او که چیرته when the elasticity of demand exactly equal to 1 که چیرې د یو برابر راشي نو موږ دې ته څه ویلی یونیټري الاستیسټي اف ډیمانډ ورته ویلی شو. ځکه اقتصاددانانو چې کوم دی دغه 1 یو یونټ ټاکلی دی د څه دپاره د الاستیسټي اف ډیمانډ ډیګریز معلومولو دپاره نو د ډیمانډ is said to be unitary. Now to find these degrees of demand elasticity a mathematical formula is given as under. د دغې ډیګریانو دپاره لکه مور الاستیسټي اف ډیمانډ معلومولو دپاره یا لیس الاستیسټي اف ډیمانډ معلومولو دپاره یا ایکول الاستیسټي اف ډیمانډ معلومولو دپاره موږ ته یو نومیریکلی فارموله راکړې ده یو میتھمیټیکلی فارموله راکړې ده نو په هغې په اساس باندې موږ فایند آوت کولی شو. به اساس یک فرموله متماتیکس که برای ما داده از اون ما میتوانیم که معلوم کنیم اقتصاددان که هستند 1% بر دیگری های بر درجه های ارتجاع تقاضا که هستند نشان داده اگر کم از 1 آمد رایت میگا لیس الاستیسیتی اف ډیمانډ است. اگر زیاد از 1 آمد میگا مور الاستیسیتی اف ډیمانډ است. اگر برابر از 1 آمد میگا یونیټری الاستیسیتی اف ډیمانډ است.
بیان که د میجا فارمولا را ببینیم باز د اعظمی فارمولا که هستن ما کار میگیریم. The elasticity of demand is measured with the help of given formula. از نمی فرمولا که هستن ما میتوانیم که elasticity یا degree of elasticity ما چی کنیم find out کنیم معلوم کنیم. The above given formula is used for the price elasticity of demand. اینمی فرمولا که هستن برای price elasticity of demand یوز میشه. ما بر پیشترم گفته بودم که elasticity demand انواع داره، اقسام داره، قسم داره. مین اول که هستن price elasticity of demand است، دوم که هستن income elasticity of demand است، سوم که هستن cross elasticity of demand است. اینمی فرمولا که هستن برای price elasticity of demand است. چون چرا که در میجا پی ذکر است. ببینین پی رایت. نو elasticity of demand با فرمولا که ما معلوم میکنیم اول برای فرمولا چیز دلتا مین چینج رایت. اینمی ببینین شما ما بر زوم میکنیم چینج این کیو رایت مین دلتا چینج این که تغییرات در تقاضا که آمد او را باید ما شما نوشته کنین. بعد چینج این پرایس که آمد پایین از او که هستن چینج این پرایس نوشته ضرب پی بر کیو. ای که هستن ما فرمولاست که با کمک از ما میتونیم که معلوم کنیم دیگری آف الاستیسیتی آف دیماند که است. بیاین در میجا که هستن یک تیبل داده. از تیبل که هستن پرایس چند است 20 کوانتیتی دیماند چند است 10 است. پرایس که هستن 12 شده، پرایس زیاد شده، قیمت زیاد شده. نو کوانتیتی دیماند چی میشه؟ پرایس که هستن 20 است، پرایس از 12 شده، کم شده و کوانتیتی دیماند که هستن از 10 چند شده 12 شده. نو الی که هستن ما معلوم میکنیم که آیا اینمی کدام دیگری آف الاستیسیتی آف دیماند است. نو ما در فرمولا ذکر کرده بودم که چینج این کیو. نو شما ببینین تغییرات در تقاضا چند آمد 10 منفی 12 چند است 2 شده. نو ما 2 نوشته کردن چینج این کیو دلتا کیو که هستن ما چی نوشته 2 نوشته کردیم رایت. بس دوم که هستن پایین ازو که هستن چینج این پی تغییرات در قیمت ها چند است 20 منفی 12 چند میشه 8. ما 8 نوشته کردیم. علامت ظرف نوشته است. پی پرایس اول ما گرفتیم نو امیجا پی نوشته کردیم 20 اور کوانتیتی که هستن ما 12 گرفتیم. نو یہ که ما چی کنیم معلوم کنیم نو چی میشه که تقسیم کنین 10 بر 24 میشه. 10 بر 24 یا 10 تقسیم 24 اگر کنیم 0.4 میآید. چی میآید 0.4. نو 0.4 که هستن کم از یک است یا زیاد از یک است. این می obviously ضرور حتما دا د یو نه کمه ده. نو چې کله د یو نه کمه ده دې ته موږ څه وایو لیس الاستیسیټي اف ډیماند ورته وایو. نو په دې ځای کې باید موږ تصمیم ونیسو چې قیمت کم کو یا ونه نیسو. نه باید موږ دلته تصمیم د قیمت د کمولو ونه نیسو ځکه قیمت که چیرې موږ کم کړو تغییرات کم راولي په تقاضا کې په مارکیټ کې نو باید موږ داسې کار ونه کړو ځکه دا نقص کوي د یو کمپنۍ دپاره. نو دې ځای کې ډیسیژن اخیستل دا یو احمقانه او یو غلط کار دی د یو کمپنۍ دپاره ځکه تاوان کوي رایټ. مطلب دا دی که 1% تغییر موږ په پرایسز کې راولو 1% تغییر موږ په پرایسز کې راوسته هغه 0.4% مطلب 40 څه ورته وایي 0.4% چې کوم دی دې تغییرات موږ ته راوسته. نو مطلب دا دی چې د 1% نه کم تغییرات په تقاضا کې راوسته. نو تقاضا کمه تغییر وخوړه د 1% د تغییرات د قیمت سره. نو دې لحاظه باید موږ څه ونه کړو قیمتونو کې ګوتې ونه وهو. دې بل ځای کې وګورئ میجرمنټ 2 ته وګورئ. هماغسې پرایس یو ټیبل یې درکړی دی په هغه کې لیکلي پی پرایس څونه دی 100 دی. کوانټیټي ډیماند څومره دی په بل طرف کوانټیټي ډیماند یو پرایس د یو پروډکټ قیمت 100 دی او کوانټیټي ډیماند د هغې څومره ده 10 ده په مارکیټ کې. اوس د دې پرایس د 100 نه 90 ته راغی 190 شده د 100 نه 90 ته قیمت راغی مطلب قیمت یې کم شو او ډیماند یې څه شی شو د 10 نه 18 ته لاړ فرام 10 to 18 gone رایټ. دغه اوس موږ فرموله کې چې آیا دا کم دی لیس الاستیک ډیماند دی مور الاستیک دی یا یونیټری الاستیک دی. نو اوس موږ فرموله ځان سره لیکلې هو به هو فرموله د پرایس الاستیسیټي اف ډیماند چینج ان کیو ډیوایډډ بای چینج ان پرایس ملټیپلای پی اوور کیو
right? This is the formula. Now changes या change in Q کې څومره راغلی دی لس منفي اتلس یا اتلس منفي لس نو اته نو موږ اته ولیکه په دې دوړو کې تغییر په کوانټیټي کې څومره تغییر راغلی 8% تغییر یا اته تغییر راغلی نو موږ اته ولیکه چینجز پی کې په پرایس کې څومره تغییر راغلی دی لس نو موږ لس ولیکه ضرب علامات مې ولیکه سل مې واغشتل پرایس 100 دی 100 مې ولیکه بیا دا به موږ سیکنډ کوانټیټي یا خلو نو هغه اتلس دی نو سل ضرب اته اته سوه او اتلس ضرب لس نو یو سلو اتیا نو دا اوس اته سوه تقسیم په یو سلو اتیا چې موږ کړو څلور اشاریه څلور راغی نو اوس تاسو ماته ووایئ چې دا کومه ویلیو موږ فایند آوټ کړه د دې فارمولې نه نو هغه ده څلور اشاریه څلور موږ په ویلیو چې یو نه که زیاته راشي هغې ته موږ مور الاسټیک وایو د یو نه چې کم راشي هغې ته موږ لیس الاسټیک وایو او چې د یو سره برابره راشي هغې ته موږ یونیټري الاسټیسټي اف ډیمانډ وایو اوس دلته موږ سره 4.4 راغلی ده ویلیو نو موږ دې ته څه وایو لحاظه دې ته موږ وایو مور الاسټیسټي دا ګورئ ډسکرپشنز کې یا لاندې وګورئ هیر د الاسټیسټي اف ډیمانډ از ګریټر دین 1 دلته موږ سره زیات د یو نه راغی which shows the demand is more or high elastic دا موږ ته څه ښیي چې ډیمانډ مور elastic دی رایټ ورپسې دریم ته راځئ میجرمنټ تھرډ سیم ټیبل دلته موږ سره راکړی دی په سیم ټیبل کې موږ وګورو پرایس څونه دی 100 دی 100 is price the quantity demand is 10 کله چې د یو پروډکټ پرایس سلی په مارکیټ کې څومره تقاضا ده لس اوس پرایس د سلو نه 50 ته راکوز شو قیمت از او که هستن از 100 چند شده 50 شده مین قیمت ها قیمت کم شده دو طرف که هستن قیمت که کم شود تقاضا زیاد میشه تقاضا زیاد شده از دا چند شده 20 شده رایت حالی ما معلوم میکنیم که آیا اینمی مور الاستیک است لیس الاستیک است یا ایکوال الاستیک است نو فرمولا سیم as it is نوشته است change in Q تغییرات در Q در تقاضا تقسیم بر چنج این پرایس تغییرات در قیمت ها ضربی پی اوور کیو رایت نو تغییرات در کوانټیټي چند آمد لس او د شلو په منځ کې څومره تغییر دی لس نو ما لس ولیکه اوس دلته وګورئ په پرایس کې څومره تغییر راغی د سلو نه 50 نو 50 تغییر راغلی نو ما 50 ولیکه ضرب علامات دی پی با 100 واغسته نو مې لیکه او بل موږ سره کوانټیټي 20 دی نو کوانټیټي به موږ الویز سیکنډ کوانټیټي اخلو لاست کوانټیټي نو لاست کوانټیټي موږ سره شل دی نو ما شل لیکه نو دلته و ضرب کوي په ضرب خو به پوهیږئ ان شاء الله کنه نو لس ضرب سل زر شوه او 50 ضرب شل زر شوه نو ضرب په زرو چې تقسیم شي نو یو راغی نو دلته اوس تاسو ماته ووایئ چې دا یو سره برابر راغی مور الاستیک ده لیس الاستیک ده یا ایکوال الاستیک ده مې بي چې زه په پیپر کې دغسې یو تاسو ته کوېشن راولم رایټ دا مور الاستیک ده لیس الاستیک ده یا ایکوال الاستیک ده بیا به په تاسو پوهیږئ دا پریکټس سره کیږي تاسو کور کې لږ لږ قلم او کتابچه راواخلئ او دا ولیکئ رایټ هیر د elasticity of demand exactly is equal to 1 دلته چې کوم دی elasticity ډیمانډ exactly برابر ده د یو سره which shows that demand is unitary elastic چې دا ډیمانډ موږ څه شی دی unitary elastic دی یا equal elasticity of demand دی types of elasticity of demand باید زه تاسو ته لږ تکرار د دې وکړم چې elasticity of demand هم لکه د ډیمانډ په شانتي انواع لري لکه په ډیمانډ کې موږ ویلیو کنه ټایپس اف ډیمانډ پرایس موږ ویلې پرایس ډیمانډ انکم ډیمانډ او کراس ډیمانډ همدقسې موږ په elasticity of demand کې وایو پرایس elasticity of demand انکم elasticity of demand کراس elasticity of demand رایټ نو درې قسمه ډیمانډ دي دا اولنۍ چې موږ کوم ویلې دا ډیګریانې مې وې دا پرایس elasticity of demand انکم elasticity of demand دې ته وایم زه دومره تشریحات ضرورت نشته چون موږ دا تشریح کړی زه درته یو پوینټ ښیم هغې پوینټ کې چې چینجز راولو نو د پرایس نه انکم elasticity of demand ته موږ راتللی شو دلته که تاسو وګورئ راځئ انکم elasticity ځکه پرایس elasticity موږ مخکې وویلې که دا ټول چې موږ کوم ایکسپلین کړو کوم تشریح مې کړه درته دغه پرایس elasticity انکم elasticity ته ویلی شي انکم elasticity of demand is the responsiveness of demand to change in income of the consumer
ګورې موږ دلته داسې ووایو چې انکم الاستیسټي اف ډیمانډ چې کوم دی دا عکس العمل د څه شي دی د ډیمانډ دی چې چینجز په عاید د مشتری کې راشي چې د عاید د مشتری کې تغییرات راغی زیات شول د مشتری عاید زیات شول نو هغه په ډیمانډ کې تغییرات راولي نو دې ته موږ انکم الاستیسټي اف ډیمانډ وایو څه ورته وایو انکم الاستیسټي of demand y income is elasticity is calculated by using the formula دغه فارموله یو استفاده کیږي YED y stand for income y چې کوم دی برچی نشان y چی نشان میکنه income عاید ED elasticity of demand no income elasticity of demand برابر است سعی کنین ما یک ذره زوم این میکنیم percentage change in quantity divided by percentage change in income پیشتر price elasticity کی منگ څه ویلیو price elasticity کی منگ ویلیو percentage change in quantity demand divided by percentage change in price او دتا price elasticity of demand وایو اوس income elasticity demand YED income elasticity of demand څه وای percentage change in quantity divided by percentage change in income right so the p په ځای مونږه y ولیکه income ولیکه نو دا د income elasticity of demand definition هم دی right دغه فارموله یوز کیږي change in q divided by q divided by change in y divided by y same formula لکه مخکې تکرار کړې وه بیا مونږ دغه فارموله د ډیویژن رول ډیویژن نه وخت کې وه ملټیپلیکیشن ته راغلي change in q divided by q multiply change in y divided by change in y right so this is the formula اوس ډیر موږ سره income elasticity of demand کې دوه قسم ګوډز دي چې یو ته مونږ څه شی وایو نارمل ګوډز وایو یو ته مونږ انفیریئر ګوډز وایو نارمل خو تاسو پوهیږئ نارمل چیز ته ویلی شي نارمل ګوډز هغه ګوډز دي چې د کنزیومر انکم زیاتیږي د هغې جنس لپاره د هغه تقاضا هم څه کیږي زیاتیږي انکم الاستیسټي ګورې دې ځای کې وګورې زه زوم کوم بیا انکم الاستیسټي of demand tells us about the types of goods income elasticity of demand مونږ ته د اجناسو باره کې هم وایي څه وایي for all normal goods ټول هغه نارمل ګوډز باندې اوس تاسو پوهیږئ چې کم دي income elasticity of demand will be positive د نارمل ګوډ دپاره income elasticity به څه شی positive وي as we earn more we buy more نارمل ګوډز هغه ګوډز دي چې مونږه عاید زیاتیږي ورسره د هغې جنس دپاره زمونږه تقاضا هم زیاتیږي دې ته مونږ څه شی ویلی شو دې ته مونږ وایو نارمل ګوډز څه شی ورته وایو نارمل ګوډز هغه ګوډز دي چې د مونږه عاید زیاتیږي د عاید د زیاتېدو سره د مونږ تقاضا هم د هغې جنس دپاره زیاته شي هغې ته مونږ نارمل ګوډز ویلی شو رایټ اوس a type of goods for which demand is rise as the level of income increase and demand decline as the level of income decrease اوس هغه پراډکټ یا هغه جنس یا هغه ګوډس چې د کنزیومر عاید زیاتیږي نو د هغې جنس دپاره د هغه ډیمانډ هم زیاتیږي که چیرې انکم کمیږي نو د هغې دپاره د هغه څه کمیږي د هغه تقاضا هم کمیږي اوس تاسو فکر وکئ چې د یو نفر څه شی کیږي انکم زیاتیږي ډیمانډ یې د څه شي دپاره زیاتیږي لګژریز دپاره څه دپاره لګژریز دپاره مطلب ما عاید دی سل زه ساده موبایل اخلم د ما عاید $1000 ته ورسېده نو زه د دې نه نو سمارټ موبایل اخلم رایټ نو لګژري ګوډز دي دا نارمل اوس د دې نه بعد موږ سره څه شی دی انفیریئر ګوډز دي انفیریئر ګوډز چې ته ویلی شي انفیریئر ګوډز هغه ته ویلی شي چې انکم الاستیسټي اف ډیمانډ ویل بي نیګیټیو د دې دپاره څه شی نیګیټیو وي ولې نیګیټیو وي نیګیټیو په دې باندې چې as we earn more we will buy less کله چې موږ یو جنس دپاره
انفیریयर ګوډز هغه ته ویل چې کله د یو مشتری یو نفر انکم انکریز کیږي عاید زیاتیږي نو د هغه ډیمانډ د هغه جنس لپاره کمیږي نو موږ دې ته څه شی ویل دې ته موږ انفیریयर ګوډز وایي a type of good which demand decline as the level of income increase but and demand rise as the level of income decrease for example frozen vegetables cheap cigarettes ما تاسو ته ویلې کنه فروزن لکه یخچالي سبزیجات یا چې کوم دی ارزانه سیګریټ که د یو نفر څه شی ډیریږي انکم ډیریږي هغه ښه سیګریټ اخلي رایټ یا څه ورته ویلی شي چې د انکم انکریز کیږي رایټ دلته څه شی لیکلي انکم انکریز د ډیمانډ رایز انکم انکریز کیږي ډیمانډ څه کیږي رایز کیږي ایز ا لیول اف انکم ډیکریز که چې د انکم لیول اف انکم چې کوم دی څه کیږي کمیږي نو څه کیږي د دپاره چې کوم دی راځي همدغه غریبانه سیګریټ ته راځي که انکم یې همداسې کمیږي نو ښه سیګریټ پرېږدي او خرابه سیګریټ ته راځي نو دغسې جنس ته موږ څه شی ویلی شو انفیریयर ګوډز ورته ویلی شو نو انفیریयर ګوډز موږ وویلې په انکم الاسټیسټي اف ډیمانډ کې او موږ بل څه شی وی سوپیریयर یا نارمل ګوډز مو ویلې نو نارمل ګوډز دپاره انکم الاسټیسټي ډیمانډ څه شی کوي دغه پازیټیو شو کوي یا پازیټیو وي او د دې انفیریयर دپاره څه شی دی نیګیټیو دی نو انفیریयर چیز ته ویلی شي او نارمل چیز ته ویلی شي دلته وګورئ نارمل ا ټایپ of goods for which the demand rise at the level of income increase نارمل ګوډز هغه ګوډ دی چې د کنزیومر انکم زیاتیږي نو ډیمانډ د هغې جنس دپاره هم ډیریږي او انفیریयर څه شی دی که چیرې انکم ډیریږي ډیمانډ د هغې دپاره کمیږي مثلا د یو نفر انکم زیات شو نو هغه مخکې به چې کوم سیګرټ څکل زه به تا ته کوم سیګرټ وښایم پاین به یې وکړو لکه پین یا پاین سیګرټ چې کوم دی رایټ یا ایسي مخکې د یو نفر انکم $100 نو هغه به ایسي څکل اوس چې کوم دی دغه $100 نه چې کوم دی $500 معاش شو نو اوس هغه ایسي نه څکي هغه چې کوم دی بل څکي ډینهیل څکي مالبرو څکي نو ارزانه سیګرټ پرېږدي او ګرانو ته ځي نو دغې ته موږ څه شی ویلی شو دې ته موږ انفیریयर ګوډز ویلی شو تھینک یو سو مچ